Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Ishaq, faculty member of chemistry, Oxford Education Academy, Batkhila. کوم آنلاین کلاسز چې موږ سٹارټ کړیو نو په هغه کې د 9 کلاس کیمستري تھرو آنلاین یوټیوب چینل چې کوم زمونږ دی نو دا هغه فورم موږ ډیلیور کوله نو بیسیک کانسیپټ موږ شروع کړو په بیسیک کانسیپټ کې موږ ایلیمنٹ کړو نننی ټاپک زمونږ سره کمپاوند دی چې یاره کمپاوند څه ته وایي نو دا یاد ساتئ چې د کمپاوند ډیفینیشن چې زمونږ سره کوم دی نو کمپاوند از د پیور سبسټانس which is composed of two or more than two elements chemically combined in a fixed ratio by mass چې کله دوه یا د دوه نه زیات element په یو خاص ریشو باندې chemically combine شي نو دا څه جوړوي دا به زموږ سره کمپاوند جوړوي څه به جوړوي کمپاوند جوړوي دوه یا د دوه نه زیات different elements چې کله دوه یا د دوه نه زیات different elements هغوی په یو خاص ریشو باندې د یو بل سره څه کېږي کمباین کېږي او کیمیکل کمبینیشن کوي مطلب د کیمیکل ریاکشن نه بعد هغوی یو پیور سبسټانس جوړوي کوم ته چې موږ څه وایو کمپاوند وایو اوس دا خبره یاد ساتئ چې کمپاوند چې کوم دی نو دا به همیشه دپاره زموږ سره د ډیفرنٹ ایلیمنټس د ایټمونو نه جوړېږي کمپاوند به د ډیفرنٹ ایلیمنټس د ایټمونو نه جوړېږي اگزامپل زموږ سره چې کوم دی نو H2O دا H2O که موږ تاسو وګورو نو د هایډروجن او اکسیجن ایلیمنٹ په یو خاص ریشو باندې کومه ریشو چې د هایډروجن او اکسیجن ترمنځ دا 2:1 ده او په دغه ریشو باندې دوی څه شي کیمیکلی کمباین شي او یو پیور سبسټانس جوړوي کوم ته چې زه څه وایم H2O وایم کوم ته چې زه څه وایم کمپاوند وایم ها نیکسٹ ایگزامپل زموږ سره H2SO4 دی نو په H2SO4 کې موږ وګورو نو هایډروجن سلفر او اکسیجن درې ډیفرنٹ ایلیمنٹ په یو خاص ریشو باندې او هغه ریشو زموږ سره د هایډروجن 2 ده د سلفر 1 ده او د اکسیجن 4 ده مطلب چې کله هم H2SO4 جوړیږي نو د هایډروجن سلفر او اکسیجن ایلیمنٹ به په دغه ریشو 2:1:4 سره د دوی ایټمونه څه کېږي هغه کیمیکلي کمباین کېږي او یو کمپاوند به جوړوي کوم ته چې څه وایم H2SO4 وایم نیکسٹ زموږ سره HNO3 نایټریک ایسډ دی نو نایټریک ایسډ د هایډروجن نایټروجن او اکسیجن ایلیمنٹ نه جوړیږي او د هایډروجن نایټروجن او اکسیجن ترمنځ چې ریشو په نایټریک ایسډ کې کومه ده نو هغه 1:1:3 ده مطلب که د هایډروجن یو ایټم راځي نو نایټروجن هم یو ایټم راځي او د اکسیجن به څو ایټمز راځي د هغه به 3 ایټمز راځي هغه به یو پیور سبسټانس جوړوي او دغه پیور سبسټانس ته زه کمپاوند وایم او دلته دا کمپاوند چې کوم دی دا نایټریک ایسډ دی ها اوس دا پوینٹ یاد ساتئ چې د ریشو بټوین ایټم اف ډیفرنٹ ایلیمنٹ از سپیسیفک په سپیسیفک کمپاوند په کمپاوند جوړولو کې د ایلیمنٹ ترمنځ دا ریشو چې کومه ده دا فکسډ پکار ده او سپیسیفک پکار ده مطلب ایلیمنٹ به په یو ناٹ فکسډ ریشو مطلب فکسډ ریشو یا د ځانه به داسې کېږي نه رایوځای کېږي بلکې دا په یو خاص ریشو رایوځای کېږي دا خاص ریشو ځکه ضروري ده چې که فرض کا زه یو سپیسیفک ریشو یو خاص ریشو ونه ساتم نو بیا زه خپل ټارګیټډ کمپاوند مالیکیول نشم جوړولی لکه سپوز که فرض کا هایډروجن او اکسیجن په 2:1 کې کیمیکلی کمباین شي نو دا H2O جوړوي خو همدغه هایډروجن او اکسیجن که د یو بل سره په 1:1 کې کمباین شي او کیمیکلی کمباین شي نو دا بیا هایډروجن پر اکساید جوړوي اوس واټر او هایډروجن پر اکساید ټیک دا دواړه د هایډروجن او اکسیجن ایلیمنټس نه جوړ دي خو په واټر کې د هایډروجن او اکسیجن ریشو 2:1 ده او په هایډروجن پر اکساید کې د اکسیجن او هایډروجن ریشو چې ده هغه 1:1 ده نو دغه سلایډ چینج ان ریشو په دغه ریشو کې چې کله چینج راځي نو بیا کمپاوند هغې سره څه کېږي د هغه کمپوزیشن چینج کېږي او کمپاوند زموږ سره څه کېږي چینج کېږي نو دا یاد ساته چې په کیمیکل کمبینیشن کې د یو خاص کمپاوند جوړولو لپاره د ایلیمنټس د ایټم ترمنځ د ریشو سره هغه فکسډ پکار ده سپیسیفک پکار ده فارمولا اف ا کمپاوند دی چې یاره د کمپاوند فارمولا به موږ څنګه لیکو او دا څه ته وایي نو دا یاد ساتئ چې فارمولا په کمپاوند داسې ډیفاین کېږي چې د سمبولیک ریپرزنټیشنز اف ایچ ایلیمنٹ present in a compound along with their ratio چې په کوم ریشو سره ایلیمنټس په کمپاوند کې څه کېږي chemically combine کیږي او کمپاوند جوړي دغه ار یو ایلیمنټس کم ایلیمنټس چې دغه کمپاوند یې سره د هغې چې کله زه سمبالیک ریپرزنټیشن وکړم انسټیډ آف رایټینګ دیئر نیم د هغوی د نوم لیکلو
په ځای باندې او د هغې سره سره په کوم ریشو چې په دغه کمپاونډ کې هغه سي ریوځای شي هغه ریشو هم زه څه کومه مینشن کوم ولیکمه نو دا به زموږ سره څه جوړوي دا به دغه سبسټانس یعنې دغه کمپاونډ فارموله به زموږ سره څه کوي جوړوي. فار ایگزامپل هغه زموږ سره H2O ده. H2O کې H هایډروجن شو کوي کوم چې د هایډروجن الیمنٹ سمبولیک ریپرزنټیشن دی او په دغه واټر کې فرزنټ دی کوم چې د اکسیجن سره کیمیکلی کمباین شوی دی نو اکسیجن زه په او باندې ریپرزنټ کوم او د هغې ریشو چې کومه ده 2:1 ده نو ما ځکه دلته په سبسکرپټ کې د هایډروجن سره 2 څه کړی دی مینشن کړی دی او د اکسیجن مطلب چې چا سره سني 8 شو 1 هغه موږ ته 1 شو کوي چې د سره سره 1 دی نو یو اکسیجن 2 هایډروجنز او هایډروجن چې دا مطلب دغه سیمبل H دی د اکسیجن سیمبل سره او دی دارنګه په H2SO4 کې زه وګورم نو په H2SO4 کې 3 ایلیمنټس چې دي هغه کیمیکلی کمباین شوي دي او په هغه 3 ایلیمنټس کې زموږ سره هایډروجن سلفر او اکسیجن دی د چا چې ما سمبولیک ریپرزنټیشن کړی دی مطلب د هایډروجن سلفر او اکسیجن د هغوی د نیم په ځای ما هغوی په سمبل کې څه کړي دي په هغه سمبل باندې ریپرزنټ کړي دي او د دې سره سره هغوی چې څونه نمبر اف ایټم کنټریبیوټ کوي په دغه کیمیکل کمبینیشن کې نو هغه هم ما په سبسکرپټ کې مطلب د هغې ریشو هم ما لیکلې ده نو دا زموږ څه شو دا د دغه H2SO4 کمپاونډ فارموله شوه. داسې د HNO3 کې زموږ سره هایډروجن نایټروجن او اکسیجنز مطلب د هغې ایلیمنټس دي د هغې ما سمبولیکلی لیکلي دي مطلب د هایډروجن په ځای ما H لیکلی دا رنګین نایټروجن په ځای ما N لیکلی د اکسیجن په ځای ما O لیکلی دی او د هغې ریشو چونکې 1:1:3 ده نو هغه هم ما د دوی سره په سبسکرپټ کې څه کړې ده مینشن کړې ده. فارمولو د راځو ستاسو چې کوم دي په بک کې چې کوم پیج نمبر 10 باندې ستاسو څه کمپاونډ ګیون دی او دا کمپاونډ سره سره د هغوی کیمیکلز یا د هغوی چې کوم فارموله هغه هم ګیون ده نو په هغې کې H2O واټر دی زموږ سره C6H12O6 از د فارمولا ګلوکوز داسې سوډیم هایډروکساید NaOH کوم ته چې کاسټک سوډا وایي د هغې فارموله NaCl د کامن سالټ فارموله او داسې دا پیج تاسو وګورئ نو په دې پیجز باندې ډفرنټ کمپاونډ ګیون دي او د هغوی کیمیکلز فارموله هم سره ګیون ده. نو دا اوس زموږ نننی ټاپک کوم چې د بیسیک کانسپټ مطلب د هغې سب ټایټلز نمبر 2 کمپاونډز و د دې نه مخکې موږ د هغې ایلیمنټس کړه د دې نه راځو نیکسټ مکسچر لا نو په دې پسې چې کوم زموږ ټاپک دی هغه زموږ د مکسچر ټاپک دی انشاءالله دې نه بعد به مکسچر کوو د دې سره سره به د ټایپ آف مکسچر کوو او د مکسچر او د سبسټانس یا د کمپاونډ چې کوم ډفرنسز دي نو هغه به هم څه کوو موږ ډسکس کوو. تھینک یو سو مچ. Stay at home and stay safe. Thank you.